बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम द खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती निज़ाम ता यो काल पूरा के दो वाला दे और खैबर पख्तूनख्वा के चिकम दगा बल्दियाती इंतखाबात पर 19 दिसंबर बांधे शवी उस दागे काल पूरा के दो नपस हम दगा बल्दियाती नुमाइंदगान पर दगे तमदी चागुई ता कम इख्तियारात मिलो शवी या पर लिकल शवे कम इख्तियारात अब अगुई ता पर असल हालत के उमगा से हवाला शी सिंग चागुई तमद लग्या दी और दे हवाले सरा 13 म्याश दगा बल्दियाती नुमाइंदगानों पर वज़ीर आला हाउस मखिता द धरने ऐलान करो और ब्या आगे ना पस द 2 हफ्ते टाइम तकरीबन वर्कड़े शेवो चागे के दननबा दगा बल्दियाती नुमाइंदगान च कम दे वक्त के मुतालबात ती दागुई कम च दावा के कवानीन दी आगा कवानीन के बा अमेंडमेंट्स कीगी और आगा कानून बा पा ओम आगा हाल के बहाल कीगी च कम हाल के देना अवल हो द इलेक्शन ना अवल हो दगा बल्दियाती नुमाइंदगान होता दगा यकीन दहानी वज़ीर आला महमूद खान साहब वर्कड़े हुआ और यो मुश्तरका कमेटी हम जोड़ा शे हुआ चाहे कि वज़ीर बल्दियात और वज़ीर ख़जाना और वसरा ACS हम शामिल हो आगा कमेटी कम सरतौर से दा और आगा वादे सहद पूरे पूरा शिवी दी और आया नोर हम पकेला इंतज़ार शता या अर्स पूरा शू पदे व खबर को ते वक्त के मुंगसरा मेयर मर्दान हमायतुल्लाह मेयर साहब मौजूद दे कम चेदा लोकल काउंसिल एसोसिएशन पर पूरा सुबह के मशर होम दे हिमायत साहब डेरा शुक्रिया सर यो खुदारा तवल हुआ है तासो पेखावर के एहतजाज काल वापस वागश्त तासो मुंगसरा हम पदगे प्रोग्राम के शरीक हुए ताओ जिक्र हो चे वज़ीर आला साहब वादा उकड़ा चा बा उस दगा मसले हल कई और दगा कानून बा दा 2021-19 दिसंबर अवल चे कम कानून हो आगा हल के बहाल कीगी तरोसा पूरे दागे कमेटे सुमरा इजलासुना शिवी दी और सुमरा तासो मुतालबात बांधे अमल दरामद शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ډېره مننه ستاسو خوشاله اوسئ چې په نن مقامي حکومتونو په مسله باندې تاسو خبره کوئ. مقامي حکومتونه ډېر بنیادي حکومتونه وي چې هغه روزمره د خلکو مسلې حل کوي او په ګراس روټ لیول باندې د خلکو نمائندګان وي او د هغې په ذریعه باندې هغې خپلې مسلې بالا نور حکامو ته هم رسوي او مقامي ترقي د سماجي خدماتو فراهمي ښه ګورننس هم د دې په ذریعه باندې راځي. تاسو ته پته ده زموږ انتخابات په 19 دسمبر باندې شو او دا د اوس بیا 19 دسمبر را روان دي د 2002 شو په 2021 زموږ انتخابات شي یو کال به پوره شي خو په دې یو کال کې اس قسمه اختیارات د مقامي حکومتونو ته نه دي ورکړل شي. البته د مقامي حکومتونو نه اختیارات د 2002 د ترانیو په ذریعه باندې واغستې شو چې کوم اختیارات ته هم دغه شان یو پیسې فن هم یو مقامي حکومت ته ټوله صوبه کې نه دی ملو. زموږ په صوبه کې 15,000 منتخب نمائندگان دي د مقامي حکومتونو او ټول چې یو کال مخکې منتخب شوي دي نو همدغه شانتې خپلو کو دفترو ته ځي او که په خپلو اجرو کورو کې راځي نو بغیر اختیاره ناست دي بغیر فنډه ناست دي او کوم د مقامي حکومتونو چې کوم د هغې ورک دی د هغې ډسکرپشن اف ورک دی هغه نشي کولی ځکه چې هغه کار هغه کولی دي چې هغه ساده هغې اختیار نشته هغه ساده هغې وسایل نشته نو چې بیا د هغې دپاره موږ احتجاجونه شروع کړو میټینګ شروع کړه. تاسو ته پته ده د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی صاحب سره د هغه سره د هغه وزیران ناست وو د هغه سره د هغه ټول څومره حکام چې د صوبې هغه ناست متعلقه هغې سره میټینګ وشو او هغې دا ومنل چې موږ دا ټول تاسو دا مطالبات موږ منو او هغې دپاره یو کمیټي جوړه کړله ځکه چې په څه څیزونو کې قانون سازي کولو په هغې باندې به وخت لګېدو. زموږ هغه کمیټۍ سره زموږ میټینګ هم وشو او هغې سره زموږ په هغې باندې ډېرې خبرې هم وشولې او هغې موږ ته اوس وویل چې په دې کې دا ریکمنډیشن موږ تیار کړل او دا به موږ صوبایي حکومت ته لیږو خو د هغې نه مخکې بیا یو میټینګ موږ کوو. نو هغه یو میټینګ ومنو شو هغه د تېز زیارت پر ورځ باندې میټینګ وو او بیا دې وویل چې موږ زیارت پر اسلام آباد کې یو د جمعې پر ورځ تاسو ته اطلاع درکړو نو ګل نه ته میټینګ وکړو نه پروتوکول او نه ورځ وه خو هغه میټینګ ونه شو او لا اوس قسمه اطلاع هم موږ ته نه ده شوې. البته دا موږ ته خبرونه شته چې په هغه سفارشات چې کوم تیار شوي هغې کې ډېر زموږ مطالبات منلي شوي دي او د اختیاراتو په حواله باندې او د فنډس په حواله باندې دي چې 2 قسطونه موږ درکوو چې کوم زموږ ډیو قسطونه دي یو قسط دا زموږ جنوري کې او بل به زموږ په اپریل کې بیا ډیو کېږي نو هغه به دله بیا وروسته درکوو خو دا 2 درکوو او په بجټ کې الوکیشن هم شته. خو پرون چې وزیر اعلی کوم بیان ورکړي چې موږ تنخواګانو پیسې نشته نو زه حیران یم چې دوی به موږ څنګه اوس دغه زموږ فنډ راکړي
بجټ زمونږ په چې کوم سالانه بجټ دی د 2022 او 23 په کې دغه فند شته دی. نو ما خیال چې حکومت په خپل ډیرو مسلو ورو کې خطه د وفاقي حکومت سره یا زمونږ د صوبایي اسمبلی د تحلیل خبره ده او د دې خپل سیاسي مقاصد لپاره لګیا دي دغه خبرې کوي. نو اخر کې به دا مو چې اسمبلی ماته شو موږ د طرف څخه کوله چې بارچات تیار اوس موږ نشو کوله ځکه چې په اختیار کې څه دي. حمایت صاحب تاسو څنګه د فند حواله سره د فند مسله خو ټیک تا هغه سړی پوي کې چې د صوبې سره فند نشتا خپل ډیولپمنٹ فند هم فریز کړي دي خدا بل اختیار کم چې دا ټوله ادارې ډیپټي کمشنر ته حواله شوی دي اے سی ته ټول اختیار ورکړي دي چې ارسبه اے سی کې یا ټول اختیار ټي ایم او ته حواله شوی دي دا اختیارات به کله دغه چیرمن ته حواله کیږي. نو په دغه حواله باندې تاسو د قانون مطابق ایگزیکټیو هیډ انتظامی اختیارمند چې دی هغه چیرمن دی یا نه دی د خپل چې کوم تحصیل یا په ویلج او نیبر کونسل کې داغي د لوکل کونسل د نیبر کونسل او ویلج کونسل چیرمن داغي ایگزیکټیو هیډ هغه دی انتظامی مشر هغه دی دی پر رولز اف بزنس کې دا رنګ د طریقې راوستي چې باغې کې دغه اختیار موږ محروم ساتي او دومره قدرې موږ محروم ساتي کومه دغه څلور کال خپل دفتر ته لاړ نشو نو دا دفتر چلیږي د دې بجټ په پاس کیږي دغه ادارې به چلیږي زموږ د دې ضرورت نشته دي دومره موږ کمزوري کړی او دومره غیر مؤثره کړی دي او غیر فعال کړی دي دا نظام. نو په دې وجه باندې موږ لګیا یو چې کوم د پاکستان آئین د آرټیکل 140 اے وایي چې هر صوبه به د مقامي حکومتونو نظام ورکړي سیاسي انتظامی او مالی اختیار به د مقامي حکومتونو منتخب نمائندگان ته ورکړي. هغه کې چې تم اے سی او ډي سی او کمشنر او یا د سکرټر بل نه یاد کوي و چې منتخب خلکو سره به د اختیارات دي. نو زمونږ د بل د کوم قانون جوړ دی یا کوم ترامیم چې شو یا روز د سراله دا د پاکستان د آئین د آرټیکل 140 کولم خلاف ورزي ده په کار نه چې دا پاکستان آئین وایي چې پاکستان کې به یو قانون هم د آئین د پروویژن خلاف نه جوړیږي دا بنیادی حقوق خلاف به نه جوړیږي د اسلامي انجنکشن خلاف به نه جوړیږي او دا غیر په وجود چې کوم دی نو دا قانون دلته جوړ دی نو موږ ځکه په عدالت کې هم چیلنج کړی دی او عدالت د دینه دوا کې دنه جواب چې هغه جواب لازم نه دی داخل کړي په عدالت کې هم دا غیر دوا کې پوره شولې او دغه شانتي حمایت صاحب نن د کیبنټ اجلاس هو تاسو چې کومه خبره کوي هغه ټول قانون واپس اغستل لای د لپاره کیبنټ اجلاس ضروری دی اوس بل کیبنټ اجلاس چې کوم دغه 2 هفته پس بکیږي نو مطلب دا چې تاسو مطالبات دي هغه 2 هفته نور هم وزندل. نو بالکل دا تاسو صحیح وایي چې کوم روز د بزنس دی هغه کې چې کوم ترانیب کیږي هغه کیبنټ کوي او چې کوم قوانینو کې بیا قانون کې چې کوم امندمنت شوی دی هغه به کابینه منظوري او بیا به دغه تلېږي اسمبلی ته او بیا به قانون کې به اسمبلی چینج راولي. نو موږ دغه دواړه خبرې د کابینه اجلاس هم نشته بیا دی چې موږ د شلم تاریخ پورې د دسمبر پورې یا د 13 تاریخ پورې اسمبلی هم ماتو د دې نه پوهیږم چې دا بیا زموږ اختیارات دې څنګه راکړي. البته دغه کې دي چې نگران شي دلته کې راشي او په نگران شي کې د کابینې سره اختیار چې هغه روز د بزنس کې چینجز راولي هغه کې چینجز وکړي. حمایت صاحب او خیر نگران سیټ اپ نشي کولای هغه اختیار ډېر لیمیټډ دی دا راته چې تاسو ذکر وکړو چې دغه کمیټه یو اجلاس شوی دی او تاسو سره اطلاعات دي تاسو کوم مطالبات دي هغه سره ساده پورې منظور شوی هم دي تاسو اطلاعات څه دي تاسو څه خبره کنوي شوی دا چې کوم سفارشات جوړ شوی دي. موږ ته یو دا چې دا کوم فند دي د دې لپاره موږ سماري تیار کړی دا او د کیسه به تاسو ته ویل شي او څنګه دا خبره کوي چې کوم دا چیرمن د ډیولپمنٹ کمیټه هغه کوم دی مېر به دا ډیولپمنٹ کمیټه چیرمن دي کوم دی کې چیرمن دی هغه هم چیرمن یې هغه کې تحصیل نه باندې او اسسټنټ کمشنر او یا ډي په دغه سیکرټریال وي دغه خبرې موږ ته شوې دي. بل دا خبره شوې چې لاندې ویلج او نیبر کونسل باندې به مخکې د چې کله ناظم اختیار په چک باندې ناظم د ویلج کونسل او نیبر کونسل دستخط کو اوس هغه اختیار دي هغه چې هغه اختیار ولا واپس ورکړو. البته چې کو چیرمن د ویلج کونسل او نیبر کونسل کو چیرپرسن ساتل دي موږ ته مطالبه کړې ده تاسو چیرمن کې نو دی چې دا مطالبه هم تاسو موږ منظور کړی ده او دی به دغه چیرمن هم وي. البته په دې کې نور ډېر کمی راغلي دي په اختیاراتو کې چې کوم اورال په تحصیل کې به
د میر سره او چیرمن سره اختیار چې د هر محکمې انکوایري باندې کولای شي سیکشن به کولای شو سپرویژن به کولای شو منیټرینګ به کولای شو هغه اختیار د ټولو محکمو اغست دي هغه بالکل بيخي اختیار ختم کړي چې کوم د لینډ یوز د زونینګ د ماستر پلانینګ اختیار هغه د بلډینګ کنټرول هغه اختیار دي اغست دي په دې چې زمونږ کوم ایگزیکټیو آرډر جاری کول هغه ایگزیکټیو ختم کړي چې آرډر یې پرې کړي او بل ورسره دې سره مختلف نور د میر اختیاراتو چې هغه به حمایت صاحب تاسو په تیر نظام کې ډسټرکټ ناظم و د مردان 2015 نه 2019 ورته ډسټرکټ ناظم پاتې شوی یو دا وایي د 2005 2010 پورې پاتې شوی 2005 نه 2010 تاسو کوم دی وخت کې کومه ضلع ناظمي تیرا کړې ده هغه وخت کې زه به دا ریسنټ خبره وکم 2010 ډېره مخکې خبره وه 2015 کې تاسو چې کله ضلع ناظم شوی او 2019 تاسو لاړی هغه وخت کې د مردان هغه ټي ایم اے چې اوس تاسو سره کومه حواله ده د هغې فاینانشل صورتحال څه او دې وخت کې د مردان دغې ټي ایم اے مالي صورتحال څه دی په دې وخت کې دا ټي ایم اے چې د تنخواګانې نشي ورکولی بلکې په صوبه کې ډېرې ټي ایم اېګانې خپلې تنخواګانې نشي ورکولی مونږ د سروسز چې کوم ورکو د هغې پیسې مونږ راکټ کړي هغې باندې مونږ خپلې تنخواګانې پوره کوو بار دې ته مونږ وایي د تنخواګانې پوره کړې د مونږ سروسز دلته خرابېږي مونږ چې کوم میونسپل سروسز ورکو هغه بیا مونږ نشو ورکولی نو دومره پورې چې مونږ د بجلۍ په مد کې چې کوم مونږ بل جمع کوو هغې دپاره د مردان ټي ایم اے دپاره 40 کروڑ روپۍ هغه وخت کې امیر حیدر خان اوتی صاحب انډومنټ فنډ کې د هغې نه چې کوم انټرسټ د بینک نه راځي هغه بل په هغې جمع کوو دغه بل هم په مونږ راغلی وی نو زما په خیال ده تنخواګانو پیسې هم په یو شکل هم نه د سروس پیسې مونږ سره پوره کېدلې نو اوس په دې مونږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شو زمونږ د ټي ایم اے د تنخواګانو ورسره د پنشنو ډېر لویه خرچه ده 3.5 کروڑ روپۍ مونږ تنخواګانې ورکوو 1 کروڑ 70 لاک روپۍ مونږ پنشن ورکوو او چې په تنخواګانو په پنشنو کې اضافه وشي هغه به نورې په مونږ باندې دغه پیسې سیوا کېږي او زمونږ په دغه حواله باندې ګټې ډېرې کمې دي اوس مونږ لګیا یو دلته مونږ په خلکو باندې زمونږ پلازي دي دوکانونه دي اډې دي د هغې فیسونه سیوا کوو چې او د هغې کرایې سیوا کوو ستاسو هغه درې ټیکسونو خو نوټیفیکیشن هم واپس شوی دی غالبا څه کیټل فیر د قانون مطابق لګولي او دی چونکې دی دلته تاسو ته خبرې چې دی 17% ټیکس رسول دی په ریونیو کې جی بالکل دی زموږ هغه هیلث او ایجوکیشن ټیکس واپس کوي چې زموږ ټیکس به موږ پوره نه ملاوي تاسو د ټیکس لګوي نو دا چې په خپل 17% ټیکس لګولې دي او د ټیمه زموږ 1% ټیکس هغه چې کوم دی واپس کړو دا چې زموږ سروسز ټیکسونه هغه دی واپس کړو او حمایت صاحب د باقی صوبې تاسو چې پورا صوبه ته هم ریپرزینټ کوي لګیا ہے بلدیاتی نمائندگانو په حیثیت باقی صوبه کې صورتحال ده 131 ټي ایم ایز دي تاسو کوم د کیس خبره کوي خو لوکل کونسل بورډ لګل دي چې موږ ته د دیش عربو نه زیات پیسې پکار دي بقایا جات دي زموږ صوبایي حکومت ته نو آیا دا تنخواګانې باقی ټي ایم ایز ته هم مسله ده بالکل ټول ټیم ایس تنخواګانو مسله په دې وخت کې ډېره لویه مسله روانه ده د ټیم ایس خپل وسایل ډېر زیات کم دي او څومره چې زړې ټیم ایس دي په هغې کې د امپلایز تعداد زیات دی هغه او چې کوم سروسز ورکوي د هغې د ډېره لویه مسله په دې وخت کې اوس دا نوې په کال کې ټیمې جوړې شوي دي چې ټول پکې لسته نوکران دي او لسته ګاډي مو سره نشته دغه نشته نو هغې ته که څه نه څه پیسې دغه زمونږ راځي ټال ټیکس والا یا دغه والا د هغې کې به څه ګزاره کېږي نو ټول زمونږ ټیمې په ځای باندې لګیا دي ولاړ دي او ډېر د مشکلاتو سره مخامخ بیا ځکه هم ده چې زمونږ 2 کاله چې کوم پراپرټي ټیکس مونږ غشته هغه زمونږ د صوبایي حکومت بند کړی چې دا به د کورونې په وجه تاسو نه اخلئ او د دې په متبادل به تاسو مونږ ګرانټ درکړو د هغې میچنګ ګرانټ به درکړو د 2 کالو هغه 8 ارب 80 کروڑ روپۍ وې بالکل هغه موږ ته ګرانټ څخه د مردان سره په یو وخت کې 60 کروڑ روپۍ چې کوم دینو هغه زموږ صوبه قرضدار ده صرف د ټي ایم اے مردان د ټي ایم اے مردان دا زموږ 83 کروڑ روپۍ وې د 2 کالو هغې کې موږ 23 کروڑ راکړي دي او 60 کروڑ ته اوسه پورې د صوبایي حکومت زموږ 60 کروڑ 33 لاک زموږ صوبایي حکومت قرضدار دی او دغه شان د ټولې صوبایي ټیم ایس چې کوم دي نو د هغې د صوبه زړو پیسو کې هم قرضدار او میر صاحب تاسو دا ټول نمائندګان ولې د ډبلیو ایس ایس سیز خلاف یې اخو ډېر ښه سروس ورکوي اربونو روپۍ هغوی ته ګرانټ میلاویږي خو ډېر ښه کار کوي د ټي ایم اے نه زه تاسو ته وایم چې دا دومره پیسې چې په هغې کې کوم یو نوکر ناست دی او د هغې د چیف ایگزیکټیو تنخواه لکه ده ورسره چې درېیم او درېیم کوم کسان دي 4 لکه 15 لکه 6 لکه او دغه ټولې مشینرۍ هم هغې ته اربونو روپۍ هم ولرکړي شي
که دا دومره روپۍ او دا دومره تنخواګانې ټي ایم ایس کې چاله ورکړی شي او چې زموږ ملازمین د هغې له 20% الاونس هغې له ورکوي نو زما په خیال دا ټي ایم ایس د هغې نه ښه کار کولی شي او خپل بل آؤټسورس کړي دي دا آؤټسورس یې ډبلیو سی سی ته لاړ نو ډبلیو سی سی لاړه دی بل ټیکهدار ته دغه کار په ټیکه باندې ورکړی دی او تاسو راشئ مخصوص ځایونو کې کار کوي چې کوم د هغې ټول یوسز دي په هغې کې مکمل کار نه کېږي چې کوم علاقې د هغې سړي دي په مخصوص ځایونو کې کار کوي ټول کار هغې چې کوم دی نو تاسو واټر سپلای وګورئ د هغې څومره واټر سپلای د هغې څومره خلکو ته واټر سپلای کې ورکوي څومره خلکو ته د هغې اوبه ملاوېږي بیا د هغې د خلکو نه کلیکشن څومره د هغې کوي د هغه بیلونو یا د هغې سینیټیشن کار تاسو وګورئ تاسو د پېښور او د مردان مین روډونه مه ګورئ او یا ښار کې دننه ځایونه مه ګورئ لږ شانتي سایډ ته لاړ شئ چې دې سره کومه علاقې دي نو هغې کې هم دغه مسلې شته البته زه به بیا هم دا ووایم چې بالکل کار د زړو ټیمې نه بالکل د هغې کار ښه دی نو میر صاحب آخر دا کار به کوي څوک لکه ټي ایم ایز هم کار کوي په دغه مردان کې دغه پېښور کې دغه کوارټ کې ډبلیو ایس ایس سیز هم کار کوي او همدغه ډسټرکټو کې دننه بیا ویلیج او نیبرهوډ کونسل ته هم د جنریټرز په نوم باندې ملازمین بھرتی کړي دي هلته هغوی هم صفایي کوي لګیا دي همدغه ډسټرکټو کې دننه اربن ډیولپمنټ اتھارټیز هم کار کوي لګیا دي دومره ډېرې بلدیاتي ادارې څه لپاره دي دې کې خو پکار دا وه چې بالکل لا ډېر ټولې ادارې نه دي پکار دي د پکار دا ده چې څه ادارې زه اوس هم دغه تجویز ورکوم چې زموږ پبلک هیلث ډپارټمنټ دی او جی پبلک هیلث هم واټر سپلای کوي په کلیوالو علاقو کې او ټي ایم ای اوس شتانو ټي ایم ای هم اوس دا واټر سپلای کوي پکار ده چې پبلک هیلث ډپارټمنټ مخکې یو تجویز راغلی چې دا د په ټي ایم ای کې ضم کړی شي او دا یو ډېر لکه اوس دې وخت وګورئ ریسکیو 112 هم دی او سیول ډیفینس هم دی جی سیول ډیفینس په دې وخت کې څه ضرورت دی پکار ده چې هغه په ریسکیو 112 کې ضم کړی شي همدغه شان کوآپریټیو سوسایټیز دي چې د هغې د سره اوس وجود نشته تقریبا د 13 او د هغې په وجود کوآپریټیو سوسایټیز دلته کې ډپارټمنټ او اوس هم دلته کې کار کوي نو دا مختلف حکومت ته پکار دي چې په دې کې کار وکړي او دغه محکمې یو بل سره دننه کړي که ستاسو ګورنمنټ راغی دا کار کوئ سر که ستاسو ګورنمنټ راغی بالکل موږ به دا کار کوو ما مخکې هغه وخت کې ما دا تجویز ورکړو چې کله د ایم پي حکومت چې مهرباني وکړي دا محکمې په یو بل کې ضم کړي دا کوم چې بالکل اوس ریډنډنټ دي دا کار نشته تاسو ما ته وښیئ د سیول ډیفینس څه کار دی په ټولو صوبه کې د هغې په ټولو اجزاو کې دفتر یې خو د سیول ډیفینس کار دی ما ته وښیئ چې هغه په ټول کال کې څه کار کوي دغه شان ما ته یې څوک د کوآپریټیو کار وښیي د کوآپریټیو څه کار ډپارټمنټ چې کوآپریټیو ډپارټمنټ شته په دې وخت کې وګوره د پي ایچ ای چې هغه دغه کار چې هغه ټي ایم ایم دغه کار کوي ایگزیکیوشن ټي ایم ایم کوي سی ان ډبلیو هم کوي او دغه شان ډبلیو سی سی کوي حمایت صاحب دغه ډوپلیکیشن خو د بلدیاتي ادارو ډېر زیات دی که موږ وګورو دغه سړکونه ټي ایم ایم جوړوي او همدغه سړک چې دی هغه بیا سی ان ډبلیو هم جوړوي دغه تاسو کومه خبره وکړه د چې منډیانې دي هغه اګریکلچر ډپارټمنټ سره هم دي همدغه منډیانې بیا ټي ایم ای سره هم دي تاسو د اوبو خبره وکړه نو دا هر څه دې وخت کې ډوپلیکیشن ډېر شکریا حمایت صاحب ته ټایم راکړه او بل ځل به هم خبره کوو تاسو نه به اپډیټ هم اخلو چې تاسو چې کوم دې وخت کې مذاکرات کوئ د هغې اپډیټ څه دي کله به دغه کوم اختیارات دي هغه تاسو ته او باقي صوبې بلدیاتي نمایندګانو ته میلاویږي موږ کوشش کړو وزیر بلدیات فیصل امین خان موږ سره شامل شي خو هغوی ډی خان ته سفر کو په لاره باندې او بل ځل به کوشش کوو چې دا سره یې واخلو چې د هغوی هم دې حوالې سره موقف مخې ته راشي دا بلدیاتي مسله صرف د بلدیاتي نمایندګانو نه ده د بلدیاتي ملازمینو هم ده او هغوی هم په احتجاج دي په سټرایک باندې دي او په پوره صوبه کې د وخت کې د تنخواګانو په تمه باندې ویل کېږي چې د 90 نه زیات ټي ایم ایس ته تنخوا نه ده میلاو شوې وړه شان د مې نه پس تاسو ته ورام کې یو ځل بیا هر کله وایو او مونږ خبره کوو د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ادارو حوالې سره بلدیاتي نظام حوالې سره بلدیاتي ملازمین حوالې سره او په پوره صوبه کې د وخت کې چې کوم میونسپل سروسز دي هغه ډېر حد پورې متاثره شوي دي زیاتره ځایونو کې خو ملازمین بالکل کار پرېښی دی تالابندي شوې ده د هغوی دفترې بندي دي قبایل کې خو دې نه هم زیات بد حل دی هلته کې مختلف قبایلي ټي ایم ایس چې دي د هغې ملازمین ته د 4 نه والا تر 8 میاشتو پورې تنخوا
तनख्वाहगान निधि मिलो शवे और बिया बलख्वाता चिकम वीली की ची तकरीबन 19 करोड़ रुपए आगुई दे वक्त के कर्जदार अदी मुख्तलिफ इदारों और आगब आगुई जमा कई लका द फ्यूल पर लड़के ब्या द कराए पमत के ब्या अल तक चिकम दे वक्त के नोर अखराजात ती आगा आगुई नशी वर्कौल दे वक्त के मुंसरा शौकत कियानी से मौजूद दे कम चे सदर दे द म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और आगुई वाले चे पूरा सुबह के आगुई ट्रैवल कई द टोलो मशरी कई और मांग तपोस को आखिर दगे मुलाजमीन और मसला सदा और वले आगुई दा एहतजाज कई। शौकत साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा सर कि बल्दियाती मुलाजमीन पहले तो कभी इतने एहतजाज नहीं हुए जितने अभी हो रहे हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई मसला होता है। कभी मसला होता है कि हमें हमारा ऑक्ट्राई शेयर नहीं मिल रहा, कभी मसला होता है कि हमें 2% प्रॉपर्टी टैक्स बंद कर दिया है, 1% नहीं मिल रहा है, कभी ठेके पे पाबंदी लग जाती है और कभी कहते हैं कि हमें हमारी तनख्वाहें नहीं मिल रही, मिनिमम वेज पूरा नहीं हो रहा, हमारे पास पर्सनल लेजर अकाउंट बंद कर दिया है। इतने बहुत सारे मसले आखिर क्यों पैदा हो गए हैं? सबसे पहले तो 99 में ऑक्ट्राई ख़त्म कर दिया गया, बालिश कर दिया गया। उसके बाद 2015 में इसी तरह की सूरत हाल बनी और आरडी को ख़त्म करके उसका सारा स्टाफ टीएमएस पे मर्ज कर दिया गया, लाइबिलिटी टीएमएस पे डाल दी गई। इसी तरह 2015 में ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साहब ख़त्म किए गए और उनका स्टाफ और उनकी पेंशन जो है वो लाइबिलिटी सारी शिफ्ट कर दी गई टीएमएस पर, जो आज 7 साल हो गए हैं, 7 साल तक टीएमएस बर्दाश्त कर रही है। इसी तरह काफ़ी सारे टैक्सेस जो जिनमें ट्रेड लाइसेंस फीस है 2 साल से वो गवर्नमेंट ने माफ़ किया हुआ है, वो हमें नहीं दे रही। इसी तरह हमारा 2% जायदाद मुंतकली जायदाद टैक्स था जो इंतकालात पर होता था, वो भी 2 साल माफ़ किया गया और गवर्नमेंट खुद कलेक्ट करके करती रही, सूबे के खजाने में जमा करती रही। वो भी पिछले साल का अभी तक टीएमएस को नहीं मिला, जिस वजह से हमारा बजट जो है डिस्टर्ब है। 2 साल की पीएफसी की अदायगी टीएमएस को नहीं की गई, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की अदायगी, जिस वजह से हमारे बजट बहुत सारे मुतासर हुए हैं और टीएमएस इस काबिल नहीं रही। 121, 31, 32 टीएमएस में से तकरीबन 97 टीएमएस ऐसी हैं कि जो इस वक्त अपने मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन की अदायगी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट भी ग्रांट नहीं दे। शौकत साहब आप कह 97 टीएमएस ने अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाहें नहीं दी। जी जी, तो ये फिर बच क्या गया? 131 में 97 नहीं दे पा रही, तो मतलब सिर्फ 33-34 टीएमएस हैं जो तनख्वाह दे सकती हैं। वो भी जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर गवर्नमेंट ने ये फंड हमें न दिए तो शायद 1-2 महीने के बाद उनकी हालत भी बुरी हो जाएगी। तो देखना ये है कि इस वक्त सूबाई हुकूमत हमें हमारी ट्रेड लाइसेंस फीस और 2% जो हमारा जायदाद मुंतकली जायदाद टैक्स था उनके पास, वो कब तक देती है। और उसके अलावा सूबाई हुकूमत ने एक केस बना के 37.5 अरब रुपए का फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा है। आज भी हमारी मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी लोकल काउंसिल बोर्ड से मुलाकातें हुई हैं, जिनमें उन्होंने हमें यकीनदानी करवाई है कि मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको तनख्वाह और पेंशन की अदायगी के लिए ग्रांट लेकर देंगे। क्योंकि आज मिनिस्टर साहिबान की मिनिस्टर फाइनेंस से कोई मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्दी हम कुछ कर रहे हैं। कितने पैसे मिल जाएंगे अंदाजन इन 37 करोड़ अरब में से? 37 में से तो तकरीबन हमारा जो वीक फाइनेंशियल वाली टीएमएस और मर्जर एरिया के ऑपरेशनल अखराजात टीएमएस के जो है वो तकरीबन 5 करोड़ 57 लाख या कुछ समथिंग इस तरह बनते हैं। तो बाकी तो जो है वो पीएफसी है और बाकी 7 साल के 2% यूआईपी हमारा जो टैक्स था मुंतकली जायदाद टैक्स वो है और ट्रेड लाइसेंस फीस है, ये इसके अलावा है 5 करोड़। शौकत साहब 8 तारीख को ऑक्ट्राई शेयर के 20 करोड़ रुपए जारी हुए हैं और बताया यह गया है कि वो सिर्फ नोटिफिकेशन हुआ है, अभी तक अकाउंट में पैसे ही नहीं आए। बस ये तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बेहतर बता सकता है। यही तो प्रॉब्लम हमें बना हुआ है कि तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है, तो ऑक्ट्राई रिलीज तो उन्होंने कर दिया, उसके लिए नोटिफाई कर दिया, लेकिन जब हमारे अकाउंट में टीएमएस के अकाउंट में ये पैसे आएंगे तो तब हम वसूल उसको करेंगे, बताएंगे। और शौकत साहब कबायली टीएमएस का सूरत हाल क्या है? बताया गया वहां पे चंद टीएमएस ने तो 8 महीनों के तनख्वाहें नहीं दी। कबायली टीएमएस में सूरत हाल बहुत बुरी है। पाड़ा चिनार, सदा, मीरांशाह, इनकी हालत इस तरह से बुरी है कि 1 साल हो गया तकरीबन
साल के करीब उनकी तनख्वाह और पेंशन नहीं हुई। इस वजह से TMAs पे बहुत मुश्किल सूरत बनी हुई है। 20-22 TMAs में से तकरीबन 18-19 TMAs ऐसी हैं जिनकी तनख्वाह और पेंशन का मसला जिनमें चल रहा है। और ये जो मुलाजमीन हैं, बेशतर ऐसे मुलाजमीन जो कि क्लास 4 हैं, बहुत नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं और बड़ी तादाद उन्हीं की है, सैनिटेशन में भी हैं, वहाँ पे सैनिटरी वर्कर्स भी हैं, मिनिमम वेज क्यों लागू नहीं हो रही मैक्सिमम TMAs के अंदर? मिनिमम वेजेस जो लेबर डिपार्टमेंट, प्रोविंशियल लेबर डिपार्टमेंट ने 25,000 रुपए की जी जी, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जो TMAs हैं इन पर जब तक लोकल काउंसिल बोर्ड अप्रूवल न दे, मुटेंडस आर अदरवाइज जैसे भी है, उस वक्त तक उसकी एप्लीकेशन नहीं होती। अभी तक लोकल काउंसिल बोर्ड ने अप्रूवल नहीं दी, उन्होंने अपने एजेंडे में रखी हुई है, ये बोर्ड की मीटिंग के एजेंडे में वो नहीं कर रहे, बैतुल-माल कर रहे हैं। तो सर तो तब तक ये मुलाजमीन वैसे ही काम करेंगे पुरानी तनख्वाह पे, 21,500 पे काम करेंगे। बस ये तो मसाइल पैदा हुए हैं इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा TMAs में बहुत ही ज्यादा जो अप्रूव्ड शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट था, उससे ज्यादा तादाद में डेली वेजर की मंजूरी गवर्नमेंट ने दे दी, जो कि मैं समझता हूँ ये TMAs के साथ भी जुल्म है। अगर डेली वेजर में कॉम्पिटेंट लोग हैं तो उनको खाली पोस्टें जो अगर है किसी काउंसिल में उसके अगेंस्ट एडजस्ट करना चाहिए, ताकि फर्दर बर्डन जो है TMAs पे डाला। शौकत साहब, लायामल क्या है? लायामल क्या है? क्योंकि आप सूबे के लेवल पे नुमाइंदगी करते हैं इन मुलाजमीन की, आप एबटाबाद, पेशावर, नौशहरा, DI खान हर जगह जाते भी हैं, उनसे मिलते भी हैं। लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन KPK पूरे के मुलाजमीन, बलदियाती मुलाजमीन की नुमाइंदगी करती है, और इसके लिए अभी हमारे जो तकरीबन 10 अजला हैं जुनूबी अजला में, उनमें स्ट्राइक है। आज 6-7 दिनों से स्ट्राइक है। आज सेक्रेटरी साहबान को, मिनिस्टर साहबान को साफ तौर पर हमने बता दिया कि अगर आइंदा 1 हफ्ते के अंदर कोई मामला न हुआ, तनख्वाह पेंशन अदायगी इस तरह से बंद न हुई, तो फिर शायद ही हमारे पास में बात हो, ये हमारे लेवल से निकल जाएगी और उसके लिए हम मुकम्मल सूबे को बंद करेंगे। इस वक्त आपके जनूबी अजला में 10 के 10 अजला, जो 7 बंदोबस्ती अजला हैं और 3 कबायली अजला हैं, उन सब में स्ट्राइक है। बिल्कुल स्ट्राइक है जी। तो फिर क्वाड के बाकी तकरीबन क्वाड के भी जो TMAs हैं जिनमें लाची, हंगू, टाल वगैरह साथ हैं क्वाड डिवीजन के, उनमें भी स्ट्राइक चल रही है। और ये कब से शुरू है सर? ये तकरीबन 8-10 दिनों से स्टार्ट है जी। और आपके जो सूबाई वजीर है उनका ताल्लुक भी मेरा जनूबी अजला से ही है? जनूबी अजला का आज मेरी उनसे मुलाकात हुई है, तो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा जी अफसोस है कि आप अपने अजला नहीं करते हैं तो उसका क्या ख्याल रखेंगे, लेकिन उनसे आज यकीन नहीं करवा दिया लोकल। शौकत साहब, कितना इंतजार करेंगे? ये 10 अजला तो स्ट्राइक पे हैं, ये बाकी अजला जो हैं, जो बाकी बचते हैं 24-25 अजला, उनका क्या प्लान है? असल सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन ने अपने इजलास में ये फैसला किया है कि 27 तक अगर ये मामला 27 दिसंबर तक तो जो हम से बात जाएंगे। शौकत साहब, आपसे दोबारा रब्ता करते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ कट रही है, और तो दरे डेर मुहिम तपूसुना द शौकत से अपने पकार दी व शहीदन मुलाकात हम करे दे फैसल अमीन साहब सरा कम ची सूबाई वज़ीर बल्दियात इस्लाम से सेक्रेटरी बल्दियात कि कम दे वक्त की सूरत हाल दे पदे बांधे अगुई सरा ददी से खबर शवी दा लग तपोस पकाए वशे मास्टर साहब अवेलेबल न दे कम अज़ कम दियो अवेलेबल दी चे दगा कमाई जिक्र हो के लस ज़िलों के द कुहाट नवाला तर डी खाना पोरे टोल डिस्ट्रिक्टों के दे वक्त के एहतजाज दे नो का अल तक के अगुई हड़ताल करे दे, अगुई बाइकआउट करे दे टोल सैनिटेशन सर्विसेज ना नो ब्या द दे लाया अमल बसवी और दा चिकम बाइकआउट ते बोले चंदन ऑलरेडी कुमुंगा गुरु नो 13 दिसंबर दे और कम जमुंगा चिकम कानून दे दागे मुताबिक चिक्कला यो मजहबी त्यौहार आखिरी 10 रोज़ों के राज़ी या आखिरी 15 रोज़ों के राज़ी नो दागे तनख्वाबा वक्ती जारी कीगी, दागे नमक के बजारी कीगी, मतलब दा चे दगा उस दे वक्त के चिकम 25 दिसंबर दे क्रिसमस रवान दे नो दगा तनख्वाबा दा 25 दिसंबर ना अवल जारी कीगी, 25 दिसंबर बांधे इतवार राज़ी लग्या दे नो दाबा 22 या 23 दिसंबर बांधे जारी कीगी। नो आया दागा 22 या 23 दिसंबर पोरे दा फंड मिलावी दी शीद जड़े म्याश्ते तनख्वाह निश्ता द जड़े म्याश्ते 97 द्रेकम सल TMAs ता तनख्वाह न द मिलो शवे कम ची शौकत से बुए
نو د نور سره بس کیږي او د دغه میاشت تنخواه به بیا هغوی څنګه ورکوي دا یو ډېر مهم تپوس دی او آیا دا خبره هلته کې ډسکس شوې دم او که نه په دې خبره باندې هلته څه خبره مخې ته راغلې ده او که نه ولې چې دې وخت کې زمونږ همدغه یو ډېر غټ ده چې دغه قبایلي ټي ایم ایس چې دي د هغوی څه کېږي شوکت صاحب سره زمونږ رابطه نه کېږي خو بهرحال دا یو غټ چیلنج دې وخت کې بلدیاتي ادارو ته دی که چېرې هغوی دا تنخواه نشي ورکولی نو بیا په دې میاشت کې صورتحال څنګه سیټ کېږي غټ چیلنج دی او تمه لرو چې د دې بس نه څه حل هم راوځي یوه شان دم اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د پوره پاکستان څومره هم یونیورسټیانې دي د هغې ټیچر سبا د هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد مخې ته د احتجاج کال ورکړی دی او د دھرنې کال یې ورکړی چې بل ته دھرنه ورکوي سبا به دا ټول راغونډېږي او دوی به کینی د هایر ایجوکیشن کمیشن مخې ته چې په هغې کې د خیبر پختونخوا بلوچستان پنجاب سندھ آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان د ټولو ضلعو ټولو صوبو کمې کمې یونیورسټیانې د هغې ټیچران به راځي او دا ټول ټیچران چې کوم دي هغه د بیسک پے سکیل بی پی ایس ټیچرز دي او د هغوی دا مطالبه ده چې تاسو زموږ دپاره سروس سټرکچر جوړ کړئ زموږ څومره هم یونیورسټیانې دي هغې کې چې کله یو ټیچر برتی شي نور ډپارټمنټس کې داسې وي چې کله هغه په یو سکیل کې برتی شي که هغه کلاس 4 ولې نه هغه په ایک سکیل کې ولې برتی نشي د هغه دپاره یو سروس سټرکچر وي د هغه د ترقۍ یو نظام وي چې دا کس به دې وخت کې په سینیارټي کې په دغه لیول باندې دی د لپاره دومره تعلیم پکار چې دی په بل سکیل ته ووړي یا دومره وخت پکار دی کلاس 4 نه پس چې کله هغه جونیئر کلرک ته ځي یا سینیئر کلرک کېږي اسسټنټ کېږي یا ایون ډپټي سیکرټري ته ځي دغه خلک راغلي دي ډایرکټریټ تللی دي اے ډي پوسټ پورې تللی دي ډي ډي پوسټ ته تللی دي ډپټي ډایرکټر ته تللی دي د هغې طریقه دا چې دغه کس دی د دومره کوالیفیکیشن د بلاړ خو دغه ارڅ په دغه یونیورسټیانو کې نشته دی که یو کس هغه په 18 ګریډ کې برتی شو ایز ا لیکچرر نو که هغه ډېر هم هلته کې کار وکړي ډېر هم ریسرچ پیپر یې پبلش کړي هلته کې څومره د هغه ایکسپیرینس وشي هغه چې کله لیکچرر برتی کېده هغه ټایم هغه سمپل ماسټر کړو اوس د هغې ایم ایس کوالیفیکیشن دی که هغه ایم ایس وکړه هغه پی ایچ ډي وکړه هغه هلته ایکسپیرینس پوره کړه هغه به بیا هم د لیکچرر نه اسسټنټ پروفیسر نشي چې کله هغه کېږي نو د هغه د ګریډ 19 دپاره به پوره سیټ ایډورټایز کېږي په هغې باندې به بیا هلته کې پوره اشتهار لګي هغه اشتهار کې به خلک اپلای کوي دی به هم هلته اپلای کوي او بیا به هغه هلته کې سلیکشن کېږي او هغه به بیا پوره طریقې سره یو نوی اپوینټمنټ به ګریډ 19 کې کېږي مطلب دا چې دی د 18 نه 19 ته نشي تللی ولې چې د سره هېڅ قسمه څه کرایټیریا نشته 19 نه 20 ته نشي تللی څه کرایټیریا نشته دی خو همدغه ایجوکیشن سیسټم چې کله کالجز ته راشي دغه چې کوم دی وخت کې مختلف ډګري کالجز دي هلته کې خلک اټومیټیکلی 17 نه 18 نه 19 نه 20 ته فل پروفیسران شي هېڅ قسمه هغې کې بلا شی شته چې هغوی پی ایچ ډي کړې نه ده او بیا هم ډاکټرز هم نه دي خو هغوی 20 ته لاړل نن هم بلا شی کسان د شپېتو نه زیات هغه مختلف کالجز کې د هغوی ترقي وشوه هغې کې یو څو نومونو ته ډاکټر لیکلی باقي ټول صرف او صرف مسټر وو په یونیورسټۍ کې دا کانسیپټ نشته که تاسو اسسټنټ پروفیسر کېږئ خامخا به هم پی ایچ ډي کړي وي که تاسو اسوسیټ پروفیسر کېږئ تاسو به خامخا 10 کاله ایکسپیرینس وي ورسره به تاسو خپل 10 یا 15 ریسرچ پیپر وي او بیا که فل پروفیسر کېږئ هغې دپاره 15 ایئر ایکسپیرینس د یونیورسټۍ لیول او هغې سره بیا دغه ریسرچ پیپر او ودن 5 ایئر یو خاص لیمټ هم دی چې دا پرچې پبلش کوي بیا هغې کې مختلف دی وخت کې چې کوم باډیز دي هغې سره هم الحاق ضروري دی چې هغه میډیکل کونسل وي انجینرینګ کونسل وي نو دا یو مشکل صورتحال هلته کې شته او دغه یونیورسټي ټیچرز دا وایي چې تاسو موږ له یو سروس سټرکچر راکړئ چې 18 نه کم کس راشي اب 19 ته کله ځي 20 ته به کله ځي 21 یا که ضرورت وي نو 22 ته به کله رسي او دا مطالبه هغوی نن دا فیصله کړې ده چې هغوی به سبا ځي دغې مطالبې لپاره احتجاج به کوي او دا احتجاج به هغوی کوي د هایر ایجوکیشن کمیشن مخې ته ولې چې هایر ایجوکیشن کمیشن د وخت کې مین ریګولیټري باډري ده او د هغې ذمواري ده د صوبایي حکومتونو د کې هېڅ کار نشته دی
دا با یونیفارم پالیسی پورا ملک د پاره او که هغوی دا اپروف کوي یا کله با سرکار روباسي نو هغه سره کیږي. کلاسونو بایکاټ الریډي شوی دی سرکاري یونیورسيټیانو کې د وخت کې هیڅ قسمه التکار نه دی روان چې هغوی الته کې څه قسم مسله روباسي. مختلف پرایویټ یونیورسيټیانو اتوماتیکلی کار وکړي د هغوی پر انټرنل لیولي لیکچرر نه اسسټنټ شي اسوسییټ شي بیا فل پروفیسر شي. خو دغه چې کوم سرکاري یونیورسيټي دي هغوی د وخت کې دغه د بنیادي سروس سټرکچر نه محروم دي او د لپاره زمونږ د یونیورسيټي ټیچرز سبابا اغویزی دغه هایر ایجوکیشن کمیشن ورکی کلاسونه بسوک اخلی او کلاسونو دغه بایکاټ نقصان چاته شو په دې هم خامخا لږ تپوس پکار دی. وړه شم دماغ لو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او یو بلا خطره د وخت کې مخې ته را روانه ده. پاکستان کې خو د هر څه شیز بحران دی خو اوس د دوایانو بحران هم سر اوچتۍ لګیا دی او ویل کېږي لګیا دی چې پاکستان کې چې کم څومره هم ادویه ساز فیکټریانې دي کارخانې دي هغوی سره را مټیریل ختمېدو والا دی او بهر نه چې کم بینکونه LC نه ورکوي کم چې یو ګارنټي شانتي وي هغه د خام مال راغوستو لپاره یا څه قسمه هم امپورټ یې دپاره هغه نه بینکونو لخوا هغه د وجه نه هغوی خام مال نشي راغوستی. انډیا نه هم څه پابندي ده صورتحال ته دی او څومره دا د وخت کې الارمنګ دی خطرناک دی. په دې به خبره کو د وخت کې موږ سره اسلم پرویز صاحب موجود دی کوم چې جنرل سیکرټري دی د پاکستان کیمسټ اینڈ ډرګسټ ایسوسییشن د پیښور. اسلم صاحب ډیره شکریا. سر دا راته ووایه چې دا خام مال کوم چې را مټیریل دی درې څه مسله روانه ده؟ السلام علیکم جناب. ډېر مننه چې زه یو ځل بیا تاسو شکریا ادا کوم چې دومره اهم موضوع لپاره زه تاسو راوبللم. دا چې کومه مسله څنګه چې تاسو په خپلو الفاظو کې ویلې د LC مسله ده چې ډالرز دغه وخت پاکستان کې شارټیج دی او چې کوم انټر بینک ریټ دی او چې کوم بهر ریټ دی د کې ډېر زیات چې کوم دی دغه وخت ریشو ده نو دغه ډالرز د وجې چې کوم دی د ډالرز د شارټیج د وجې چې کوم دی دغه وخت څومره چې را مټیریل دی پرابلم دی. دویمه خبره دا ده چې بدقسمتي دا ده چې پاکستان کې ډېر زیات را مټیریل چې کوم مینوفیکچرینګ دی هغه نه کېږي. زیاتره را مټیریل دغه وخت چې کوم درې سورسز یوټیلایز کېږي ټول نه ښه سورس چې کوم د را مټیریل دی هغه سویټزرلینډ سیکنډ چې کوم دی چاینا او تھرډ چې کوم دی انډیا دی. دغه وخت چې انډیا سره زموږ بزنس چې کوم دی د ګورنمنت په بهاف باندې هغه بند دی نو همدغه ډالر چې کوم دی زموږ چې کوم ټرانزیکشن کېږي نو دا ځي ټول نه پهله دوبۍ ته او بیا دوبۍ نه چې کوم دی د هغه چینل نه چې کوم دی انډیا ته ځي نو دغه د وجې چې کوم دی دغه وخت چې کوم دا سیټ بیک دغه وخت پاکستان ته ملاویږي او دا شارټیج داسې ښکاري چې دا به فیوچر کې ډېر زیات شي. نو د دې به سر بیا لاره سوي که دا خام مال نی نو موږ به بیا څه کو دویانو سره د دې لپاره به فرست اف آل دا و چې کوم ګورنمنت وو فدرل لیول باندې نو هغه چونکه میډیسن چې کوم دی هغه ته به پرایورټي ورکوله او مطلب هغه ته به هر وخت چې کوم دی هغه چې کوم غیل نو هغه به دومره لیټ کول نه لیکن چونکه شارټیج دغه وخت د ډالر ډیر زیات دی نو د هغه د وجې چې کوم دی هغه هم مجبوری ده چې دا LC چې کوم دی نو پر کېږي او ډالر د شارټیج د وجې مینوفیکچرینګ چې کوم دی لګیا دي سفر کېږي. دویمه خبره دا ده چې څومره ملټی نیشنل کمپنیز دي نو هغه هم د دې حالاتو د وجې لګیا دي خپل سیسټم د پاکستان نه وایند اپ کوي. لکه که موږ وګورو سنوفي ایونټس هغه خپل سیټ اپ د پاکستان نه وایند اپ کړو. د دې نه علاوه لیلي چې کوم یو فنکشنل یونټس وو هغه پاکستان نه سیټ اپ وایند اپ کړو. نو پارام ملټی نیشنل چې کوم مینوفیکچرینګ اسلم صاحب چې دا کله خبره مخې ته راشي چې کمپنیانو سره را مټیریل ختمیږي لګیا دی کم دی نور نشي سروایو کولی په مارکیټ باندې څومره دباو راځي؟ مارکیټ دباو خو دا وي که نه چې لکه ستاسو ډیمانډ د 5000 پیک دی او هلته ستاسو سپلای ریکوایرډ د 10000 پیک نو هغه اټومیټیکلی شارټیج دومره کې راو. او د دې یو آسان مثال زه تاسو ته ښیم چې د پیراسیټامال لکه پیناډال د هغې پرایس هم لکه تاسو سره زه په تیر پروګرام کې هم نو هغه پرایس هم انکریز شو
یعنی داغه ریټیل پرایس هم انکریز شو لیکن سټیل هغه شارټیج دی هغه شارټیج همدغه رنګ دی چې اوس هم په دغه ریټ کې چې کم دی مینوفیکچرر ته واره نه کوي نو چونکه هلته ډالرز انکریز کیږي لګیا دي دلته ډرګ چې کوم ډرګ ریګولیټري اتھارټي پاکستان دی هغه پرایسز ورکوي نه نو دغه د وجې چې کوم دی یو شارټیج را روان دی بل مینوفیکچر چې کوم دی هغه لیول سره مینوفیکچر نه کوي چې کوم مارکیټ کې ریکوایرډ دی نو بیا به کې همدغه عام ولس تباویږي بل ځای پکې دې نشته بیا عام ولس خو چې زه خو دغه ما چې عام ولس خو لګیا دی سفر کیږي بلکې دې کې مونږ دغه چې د سپریم کورټ چې کوم سابقه هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار صاحب هغه هم هغه ټیم یو ډیسیژن داسې اخیستی چې مینوفیکچر ته چې کوم دی د پرایس انکریز یو کلو ټوټي ورکړې ده نو آیروز پرایس انکریز هم را روان دی او آیروز دا شارټیج هم را روان دی لکه بالکل د میډیسن بزنس اوس هغه ردم نه دی پاتې چې کوم په دغه سیمه کې اسلم صاحب دې ارسه کې بیا یو لاره روزي اکثر لاول چې بیا بوج راشي دباو راشي په ضلعي انتظامیه باندې هم نو هغوی زی راځي همدغه د پېښور نمک منډی کې کراچي کمپنۍ مارکیټ د مارکیټ هلته کې حملې کوي او هلته کې بیا هغوی ریډز کوي او بیا هم ستاسو ملګرو باندې دا الزامات لګي چې هلته سټوریج کړی دی دغه چې کوم ډرګسټ دی یا کیمسټ دی هغه غریب دی کې بیا څوک کی یاره سر مونږ خو دا وکړه چې دغه وخت چونکې د پېښور چې کوم میډیسن مارکیټس دي نو دوی الحمدلله خپل کوشش خپل کاوش په هر رنګ حالاتو کې جاری او ساری ساتلې دي که دغه هبز نه وي لکه دا نمک منډي میډیسن مارکیټ نه وي یا جی ټي روډ نه وي یا کراچي مارکیټ نه وي نو دغه پیناډال ګولای به خلکو ته په 200 روپے پلته ملاوي دا خلک چې کوم دی د ټول پاکستان د کنټیکس وي او د کوشش دا وي چې وافر مقدار کې دا میډیسن ځان سره اویلیبل کی او پلس چې دا کم پیریفریز دي نو هغه هم الریډي په دې مارکیټونو باندې ډیپندنٹ دي ولې چې د لاین اډر صورتحال د وجې ډیسټریبیوټر گاډي الته نه دي ولې چې یو ډیسټریبیوټر گاډي الته دي ډیلیوري لپاره نو راتلو ټیم کې هغه سره مال یو راتلو ټیم کې هغه سره بیا پیسې وي نو د لاین اډر صورتحال اوس چې کوم نن سبا پاکستان کې کې پی کې سپیشلی کوم څه چت کړي دي نو هغه کې ډیسټریبیوټر هم مجبور دي چې هغه ایریا ته نه دي نو دغه برډن چې کوم دی په دغه مارکیټونو کې راشي او دغه شارټیج چې کوم دی خلک پیس کوي او بیا اتوماتیکلی دا الزام چې کوم دی هم په دې کې مستانو باندې لګي چې کوم شپه ورځ د دولت خدمت کوي ډېره شکریہ اسلم پرویز صاحب جنرل سیکرټري کیمسټ اینڈ ډرګسټ ایسوسییشن پاکستان پېښور او څنګه هغوی ذکر وکړ چې بیا آخره کې الزام په موږ باندې لګي دا بالکل اخرنی پیړي دا اخرنی سټپ دی د مینوفیکچر یا چې کوم دی وخت کې انډسټري دا د هغې نه پس بیا چې کوم هلته کې د دې مین سپلایر وي هغه وي بیا دوی راځي نو دا ټول چین چې کوم دی هغه دې وخت کې چې کوم موږ خبره کوو برنی پهلنی کړی که هغه کړی باندې مسله لرې نه شوه نو بیا اخرنی کړی باندې څه خاص فایده نه کوي نو دې حوالې سره فیډرل ګورنمنټ ټیک ته ډالر ریټ ای کنټرول ساتلی دی کوشش یې کړی دی خو دا مطلب بالکل نه دی چې تاسو بیا دار څوک او اډو بهر نه د خام مال ضرورت شیز هم تاسو امپورټ ته نه پرېږدئ مونږه مختلف چاکلیټس یا ایون د سپو او د پیشو خوراکونه چې دي هغه بار نه راغواړو هغې دپاره ډالر شته خو دې دپاره نشته نو دې دپاره هم لږ غونتې کې سوچ پکار دی چې د خلکو ژوند خطرې سره مخ نه شي پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان